Please like, comment, share and subscribe my channel and click the bell icon for latest video. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नन्हे ज़मून टॉपिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के नमूनिया दे د دې نه مخکې مونږه برانکایټس ویلو او د هغې نه پس مونږه امپیسیم ویلې وه نننی زموږ ټاپک دی نمونیا چې نمونیا څه ته وایي نمونیا مونږ سره ټایپ اف ریسپیریټري ډیسارډر دی د ریسپیریټري ډیسارډر یو قسم دی چې انفلیمیشن اف د لنګس د لنګس چې کوم د پړو د پړپوسانو انفلیمیشن کیږي یعنی افیکټ کیږي د چا د وجې ډیو ټو انفیکشن ان د الویولای صحیح شو لنګس د چا د وجې مونږ سره افیکټ کیږي انفلیمیشن د چا د وجې راځي د الویولای د وجې صحیح شو بیا په دې نمونیا کې مونږ سره په الویولای چې کوم دی الویولای مونږ سره کوم ځای کې پریزنټ وي الویولای مونږ سره په ایرسیک کې پریزنټ وي فار ایگزامپل دا مونږ سره لنګس دی صحیح شو دا لنګس چې کوم دي دا مونږ سره ایرسیکس دي صحیح شو دا مونږ سره ایرسیکس دي او په دې ایرسیکس کې مونږ سره دنده الویولای وي څوک وي الویولای مونږ سره پریزنټ وي نو په دې نمونیا کې مونږ سره په دې الویولای د څه نه فیلډ وي د پس نه الویولای آر فیلډ وذ پس پس مینس څه ته ویلی شي چې کله مونږ سره یو ټیشو د باډي یو ټیشو څه شي افیکټ شي او مونږ سره یو یلویش فلویډ اکمولیشن چې کله وشي یا مونږ سره یلویش فلویډ وي او په دغه یلویش فلویډ کې چې کوم دی دا مونږ سره کنسسټ وي ډیت مونږ سره چې کوم دی په دې کې څه کنسسټ وي څه به کې وي مونږ سره دې کې مونږ سره ډیت WBC وي ډیت مایکروبز وي یعنی مطلب ډیت بیکټیریا دا څیزونه به کې پریزنټ وي فار ایگزامپل دا خبر رالو په دې ګراف په بیس باندې ایکسپلین کوو دا اوس مونږ سره یو ایرسیک دی نارمل ایرسیکس دی مطلب هغه پرسن چې هغه ته څه نمونیا نشته نارمل ایرسیک مونږ سره داسې وي صحیح شو که چېرته مونږ سره اوس یو انسان ته نمونیا وي نو د هغې د ایرسیک چې کوم وي دا مونږ سره د فلویډ نه څه وي پیلډ به وي صحیح شو پیلډ به وي مطلب د هغه ایرسیک به د څه نه پیلډ وي د فلویډ نه به پیلډ وي صحیح شو د هغې د وجې به مونږ سره چا کم کس ته چې نمونیا وي هغه به دغه شانتي وي اوس دا نمونیا څوک کاس کوي د چا د وجې لګي نو دا نمونیا مونږ سره د بکټیریا د وجې لګي یا د وایرسز د وجې لګي یا پنجای د وجې لګي صحیح شو نو بکټیریا نمونیا چې کوم دا د بکټیریا د وجې هم لګېدی شي دا د وایرس د وجې هم لګېدی شي او د پنجای د وجې هم لګېدی شي اوس چې کوم انسان ته مونږ سره نمونیا وي نو د هغه سپټم څنګه به پته لګي چې دې انسان ته نمونیا ده نو سپټم به څه وي علامت به څه وي موږ ته به څنګه پته لګي چې دې انسان ته نمونیا ده اورنۍ خبره دا ده چې د دغه انسان به های پیور وي مطلب تبه به ډېره زیاته تبه به وي موږ سره د هغې ټمپریچر تقریبا 105 فرنهایټ ته رسېدی شي نارمل چې کوم دی مونږ سره 96.6 څوک یا دی بکس لیکي 98.6 چې کوم دی دا مونږ سره فرنهایټ نارمل دی که چاته مونږ سره نمونیا وي نو مونږ سره به ټمپریچر دې پورې رسېدی شي صحیح شو سنیزینګ چې کوم دی زکام به وي سور تھروټ مطلب مرۍ به سوځي صحیح شو کپ ویت سپیوټم مطلب ټوخی به وي صحیح شو او ټوخي سره به مونږ سره بلغم هم پیدا کیږي صحیح شو اوس راځو چې د نمونیا دپاره ټریټمنټ به څه وي که چېرته دا نمونیا مونږ سره د بکټیریا د وجې لګېدل وي نو مونږ به انټي یوز کوو یعنی د بکټیریا خلاف چې کوم کار کوي انټي بایوټکس دې ته ویلی شي انټي بایوټکس څه شی دی انټي بایوټک مونږ سره انټي مایکروبیل ایجنټس دي یا مونږ سره انټي مایکروبیل سبسټانس دي چې کوم مونږ سره د مایکرو ارګانیزم یا د مایکروبس اګینسټ ورک کوي صحیح شو که چېرته دا نمونیا مونږ سره د وایرسز د وجې وي نو مونږ به انټي وایرل یوز کوو او که چېرته فنګس یعنی پنجای د وجې لګېدل وي نو انټي فنګل به مونږ یوز کوو نو دا هم مونږ سره ټریټمنټ صحیح شو که چېرته نمونیا وي نو دا ټریټمنټ به وي را روان ټاپک به انشاءالله زمونږ به است په باندې وي صحیح شو